داسې سخته ورځ به وي، لیکن په دغه سخته ورځ باندې د انسان دپاره د شفاعت کومه ذریعه ده؟ الصیام والقرآن یشفعان، یو روزه او بل قرآن، دغه دواړه به په ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي. روزه به په ورځ د قیامت باندې الله تعالی په حضور کې پیش دی. الله تعالی ته به وایي چې الله ستا دغه بنده ټوله ورځ خوله بنده کړې وله، له خوراکه څخه، له څښاکه څخه، له نشې څخه، له هر شي یې ځان بند کړی و او خپل شهوات یې شاته پرېښي و. روزه به صرف په دې باندې شفاعت کوي چې ما او تا دغه 14-15 ګنټې د الله تعالی په فضل و کرم باندې خوله بنده کړې ده. دا به هم د شفاعت دعوه وکړي. الله تعالی بیا دغه شفاعت نه ضایع کوي، دې شفاعت ته بیا وخت نه ورکوي، الله تعالی یې فورا ورسره مني. له هغه وروسته به قرآن راسي. قرآن به د الله تعالی په حضور کې پیش دی او دا اعلان به وکړي چې دغه کس خو د ورځې کار کوي، دې کس خو د ورځې لیړۍ چلوله، دې کس خو د ورځې دکانداري کوله، دا کس به د ورځې ولمر ته ولاړو، له یو مستري سره بیکار کوي. ای الله دغه کس ورځ په ستړیا باندې تېره کړې وه، لیکن په آخر د شپې کې به دغه کس ستا و مسجد ته راتلی، ستا و کور ته به راتلی، دې کس به قرآن کریم په تراویح کې اورېدی. ای الله دغه کس خوب پرېښی و، هغه ورځ یې په ستړیا باندې تېره کړې وله، لیکن له هغه سره سره ستا له قرآن سره یې مینه وله، ستا له قرآن سره یې محبت و، دا کس به مسجد ته راحاضرېدی، په تراویح کې به قرآن کریم اورېده. دا زموږ ستاسو دپاره ډېره د عظیمت خبره ده چې الله تعالی موږ تاسو ته دومره توفیق راکوي چې موږ تاسو د تراویح تلاوت، د تراویح اورېدل، د قرآن کریم اورېدل، 14 سپارې مو لله الحمد اورېدلې دي.